یو کس تپوس کړی چې یو سړي د مزد دوران کې اودس مات شو او دی لاړو اودس یې وکړو، نو بیا به نماز سر نه شروع کوي او که نه. لن سبا مسله همدغه ده، چونکې خلک ډېر واقف ني، د مزد د سر نه شروع کې ابتداً. یو کس وایي چې بعضې وایي چې حضرت مجدد الفساني رحمه الله قول دی چې مسلمان سړی چې ګیره وساتي او بیا برید په چاړه باندې یا قنچۍ باندې کټکۍ ویښته د برید نه، دا د فطرت خلاف ده. نه، دا د فطرت خلاف نه ده، بلکې دا پرې کول پکار دي. حدیث مبارک دی قص الشوارب وعفو اللحى، مختلف روایت دی. قص الشوارب وعفو اللحى. قص الشوارب برید پرې کوي، او قص هغې ته ویل کېږي چې بالکل صفای پرې کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دومره اختلاف شته. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې برید صفا کو په چاړه باندې. امام مالک رحمه الله په څلور امامانو کې فرمایي چې نه، بالکل یې مه صفا کو، خو دومره یې پرې کو چې د شونډې دا سور حد چې دی چې دې باندې دا ویښته راوږده نه شي. یو کس وایي چې زموږ معاشره کې مړی په کور په غولي کې کېښودی شي، هغه که سړی وي او که ښځه وي، او د کلي زنانه او نارینه ټول راځي او دا مړی ګوري، سړی هم ګوري که ښځه ولې نه وي او زنانه هم ګوري، نو دا څنګه دي؟ دا ټیک نه دي، خلاف سنت ته غلط کار دی. او چې څنګه بني آدم مړ شي، د هغه د کفن د هغه د تیارولو انتظام کول پکار دی، غسل پکار دی، او د غسل نه پس بیا جنازې ته ایستل پکار دی، بیا تدفین پکار دی، او دا ایثارول ټیک نه دي. یو کس وایي چې کله اقامت کوي نو په دې جمله باندې چې اشهد ان محمد رسول الله په جواب کې بعضې خلک وایي صلی الله علیه وسلم. دا جواب د سنت نه ثابت دی او که نه؟ دا جواب د سنت نه ثابت نه دی، بلکې اذان او اقامت جواب دا دی چې هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله، نو ته هم وایه چې اشهد ان محمد رسول الله. البته بل حدیث مبارک شته دی، د الله رسول فرمایي چې کله زما نوم واغشتی شي تم په ما باندې درود استوئ. نو که یو سړی د هغه حدیث نه استدلال وکړي او دی وایي چې په دې کې محمدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی، د درود شریف نه هم په دې لحاظ سره ویلی شي. لیکن دغه وخت کې د اذان او اقامت په وخت کې دا موقع د جواب ده، نو هغه جواب الفاظ دی. یو کس وایي چې کله نکونه پرې کې نو دا نکونه به دغسې ساتي ځان سره، او که دې سره به څه چل کې که غورځی وي. د نکونو پرې کولو، د ویښتو پرې کولو په باره کې په ابن ماجه کې چې د حدیثو کتاب دی، سیاستو کې شپږم نمبر کتاب دی، په هغې کې حدیث دی چې دا دفنول پکار دي. کوم ویښته چې پرې کې د ګیرې، د سر، د بریتو، د بدن سیوایي ویښته، هغه یو کپړه کې بند کا، په ځمکه کې ورته کنج وکنه، په هغې کې خښ کا. او نکونه چې هغه پرې کې نو په هغه کې ښه طریقه دا ده. بل تپوس یې کړی دی چې د جنابت د غسل په وخت کې ړومبی مرۍ ته اوبه ښکته کې، بیا په پوزه کې، بیا اودس، او بیا ټول بدن باندې. دا صحیح طریقه ده او صحیح طریقه، خو ټوله طریقه د غسل جنابت دا ده چې ته کله غسل کې نو اول به لاس ووینځې، کپړې دې ایستي دي غسل خانه کې، اول به لاس ووینځې، لاس وینځلو نه پس به استنجا وکړې، وړاندې وروسته دواړه. دا استنجا به په هغه وخت کې هم کې چې کله تا واړه بول یا لوی بول کړي وي، یا دواړه. او دا به هغه وخت کې هم کې چې دې نه کړي هم به دا استنجا کې، ځکه چې دا استنجا چې دې نه کړي نو دا دې دپاره ده چې کله ته ودرېږې په ځان باندې وباړې نو هسې نه چې هغه ځای اوچ پاتې شي، نو چې استنجا دې وکړه نو کم از کم هغه ځای ته اوبه ورسېدې. بیا د هغې نه پس خوله کې اوبه اچول دي، غړغړې کول دي 3 ځله، بیا پوزه کې اوبه اچول دي، په بر راښکل دي، او بیا نور اودس چې څنګه دی خپې وینځلو پورې دا به وکړې، بیا به 3 ځله په بدن باندې اوبه واچي. یو کس وایي چې زمونږ په کور کې، زمونږ طرف ته اکثرو کورونو کې منزل ویلی کېږي د پریشانیو د مشکلاتو دپاره. دا ویل څنګه دي؟ د بعضې آیتونو مجموعه ده، دا ویل ټیک دي. منزل د دې باره کې خو حدیث مبارک کې ذکر نه دی راغلی، البته په دې کې چې څومره ویل کېږي نو دا د قرآن پاک آیات دي. او حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده د مختلفو روایاتو نه هغه آیات چې د هغې څه فضایل په احادیثو کې راځي هغه راغونډ کړي دي،
او د هغې نه یې دغه وړه رساله مؤلف کړي ده چې دې ته منزل وي او هغه یې وایي چې زمونږ په کور کې به دا اهتمام ویلی کېدل نو دا ویلی شي دې دپاره ویلی شي چې مصائب نه وي مشکلات نه وي پریشانیانې نه یو کس وایي چې زمونږ په کور کې ټول خاندان یو ځای پاتې کېږي لیکن نرونه په منځ کې یو بل سره خبرې نه کوي او نه د دوی ښځې د یو بل سره خبرې کوي د دې دپاره څه وظیفه دې دپاره وظیفه نشته البته دا خبرې کول پکار دي ځکه تاسو ته مخکې په بیان کې ذکر شو چې د الله رسول فرمایي ولا تقاطعوا تعلق مه پرېږدئ د یو بل سره یو حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان ته دا نه دي جایز چې د 3 ورځو نه سیوا چا سره خبرې بندې کړي معامله باندې خفګان کله کله راځي زیات نه زیات 3 ورځې خبرې بندې کړي د هغې نه پس دې بیا شو هغه مقاطعه چې کومه دې واقع کې ذکر شو دا د الله دپاره و د الله په حکم سره وه اوس هم که چېرې یو مسلمان داسې دی د یو پلار زوی دی او هغه زوی ته چې څه وایي کوم غلط کار نه یې منې کوي د هغې نه هغه نه منې کېږي او په دې بنیاد ورسره خبرې بندې کړي تر څو پورې چې هغه ګناه نه ده پرېښي تر هغې پورې که بندې کړي نو کولی شي یو کس تپوس کړی دی چې تبلیغي جماعت کې که افراد لاړ شي او دی یو ځای ته تشکیل وشي نو هلته به دی پوره مونځ کوي او که قصر وکړي که چېرې په یو ښار کې دننه د پاتې کېدو نیت د 15 ورځو یا د زیاتو وکړو نو بیا به اتمام کوي او که داسې نه وي د لږو ورځو دی نو بیا به قصر کوي او چې 3 ورځې تېروي او یو کلي نه بل کلي ته ځي نو بیا به قصر کوي اتمام نه کوي سفرانه موضوع